أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. دا 83 نمبر آیات تے دا سورة بنی اسرائیل. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ او هر کلا چې مونږه انعام وکړو په انسان باندې اعرض نو د مخ وګرځوي ونأى او د کوشي بجانبه په ډډ خپل باندې وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ او کلا چې ورسیږي د انسان ته تکلیف کانا نوی دے یئوسا ناامیدی کونکے. دے آیات مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالی د خپل یو انسان یو حالات ذکر کړي او دا حالات د انسان فطرتی دي چې کله الله تبارک و تعالی په یو انسان باندې فراخی راوړي او په یو انسان باندې خپل نعمتونه هغه خواره کې نو دا انسان بیا اعراض کوي. ګوره مسلمانانو رسول الله مبارک فرمایلی دي چې دا دنیا الله تبارک و تعالی دا په مقدر باندې ورکړي. یو انسان د دنیا د لپاره مهنت کوي چې زمالدار شوي او د کروڑپتی شوي، دا غلطه خبره ده. ډېر کسان به تاسو لیدلي چې هغه مهنت نه کوي، الله ولا پریمانه پیسې ورکوي، او ډېر کسان داسې چې سهار نه تر ماښامه پورې بیا د ماښام نه تر سهاره پورې شپه ورځ لګیا خوشحالي نه کړه. په دې خبره کې تعلیم د دې خبر ده چې الله دنیا په تقدیر باندې ورکوي، نه مقدر کې نشته چین درکې پیدا. نو چې کله الله په خپل یو بنده باندې راز نعمتونه عام کی دا انسان گمراه کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله تبارک و تعالی باز انسان له دنیا ورکی نو الله تفتہ دا چې دا انسان په دې دنیا ورکېدو کې د دنیا په دې فراخي کې د ما بندګي کوي، نو کما دنه د دنیاي نعمتونه ختم کړي نو دې بیا د ما بندګي نه کوي. په دې نسبت باندې الله تعالی د دې انسان له دنیا ورکړي، ځکه د مالداري کې الله یادې او بعضی انسان الله غریب ساتي، محتاج او درماندې ساتي، ولی الله تفتہ دا کما دې غریب له دنیا ورکړو د مالدار شنو دې د ما عبادت پری دي. ډېر غریبانان الله غریبانان ولې ساتي؟ دا الله غواړي چې زما دا بنده دې ما ته غریبي دله بده ټیم له روټي ورکوم او ټیم له بده دې دله زو رزق ورکوم او ګدل ما په یو دې رزق ورکړه دې به ما بندګي نه کوي. نو ډېر کسان الله په مالداري کې ساتي او ډېر کسان په غربت کې ساتي او په دې طریقه الله د خپل بندګانو خپل عبادت کوي. ګوره مسلمانانو د انسان فطرت داده چې کله په د باندې نعمتونه عام شي نو د گمراه کی. او دا مثال الله د کافر ذکر کړی دی. تبه موږ مسلمانان له الله نعمتونه راکې نو موږ شکریا ادا کوو، موږ خدای الله په نعمتونو گمراه کیږو. نو دا مثال د کافر ذکر دی به طور نصیحت چې مسلمان داسې نه کوي. ډیر کرت الله خپل وسعت عام کی، الله لولو نعمتونه بندگان لور کی،
داغه اثر د ښکار شي چې د انسان سرکشي اختیار کړي. ځکه ګوره مسلمانانو موږ غریبانان موږ پنځه وخت جماعت ته حاضرې کوو، زمونږ یو لار ضرورتونه هر وخت نو کدا ضرورتونه زمونږ پوره شي نو بیا موږ څه کوو چې راځي جماعت بیا موږ څه کوو دعاګانې غواړو. د دې وجه نه تفسیر روح المانی خازن او تفسیر جلالین دا ذکر کړی دی چې الله تبارک وتعالى دا مثال د کافر مسلمانانو ته بیان کړی دی چې مسلمانان د په هر حال کې د الله د نعمت شکریا ادا کوي او په یو حال کې د الله د بندګۍ نه ځان غافل کوي. د کافر مثال دا دی چې کله کافر ته راحت ملاويږي او کله کافر ته آرام ملاويږي، یعنی منافق انسان ته نو دې خما قاعده وېدا لوی احسان دې په ما باندې او دې دې دعاګانې غواړي لوی عبادتونه بیا کوي چې کله په دې باندې سخت راشي تکلیف راشي مصیبت راشي نو بیا دې الله نه یاد. ډېر خلک به تاسو په خپل ژوندۍ کې لري وې د ما سره الله څخه کړی دی دا څه وایي کنه مال الله سره کړی زه خو الله نه دعاګانې غواړم مال الله سره کړی. نو ګوره مسلمانانو یو انسان جمعه ته راغلی دی پلاس خو باندې شل دی یعنی لاج نشته او بیا هم راغلی دی جمعه کې مونږ او په دې جمعه کې اخرنی سب کې ناشته نو چې مونږ په نو پړه کې دارو سوګور الله روغ جوړ خلق دي لاس په شي دي زګور په لاس باندې شل یما او ګور بیا هم راغلی نستا عبادت کوه زه ډېر ښه کار کوم. وای دا انسان چې د جماعت نه وته نو یو سړی راغلی دی نه لاج شته نه یې شپې شته په غړېدو او په سلیدو راغلی دی او ځان یې د پیدار دی ته راځولی دی هلته په مانځه باندې ملاس دی په مانځه باندې ملاس دی او الله نه دعاګانې غواړي. دغه انسان په دغه ځای کې توبه وکړي الله ما وی چې زه ډېر ښه کار کوم لازم نشته معذور مو بیا راغلی ما تا ته ولاړم نو وګوره په پیدار دی کې د انسان په تلان راغلی پروت کنه. ډېر مسلمانان داسې دي چې په الله خپل عبادت باندې وګوره مانه منځ کو زمونږونه کوم د ذکرونه کوم الله نه غواړي تا خپل جماعت ته نشي راوړي. دا تبلیغین حضرات وایي کنه نامو چې جماعت کې نه سوي درته دا زموږ خپل کمال نه دی نه سمون دي اعلی مخلوق یو داسې بزرګان او نیکان دي دا د الله په موږ انعام کومږي نه راوسته په ټکونو دکانونو بازارونو کې به کېنه وي دا چې الله راوسته خپل قران ته کېنه وي یقینا دا الله انعام بدن شکر دې چې الله راوسته. وای مسلمانان بدن د دې دریو عیبونه هغه ځان پاک ساتي. بتایید کہ دا حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث ذکر کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ضرور دا مسلمان باندے فقر مسلمان تعجب دے یعنی دی مسلمان ته حیرانتیا پکار ده چې دې په هر حد د انسان هر حالت د خیر ده په نسبت د کافر باندې د مسلمان هر یو حالت د خیر ده او دا خبره د مسلمان نه علاوه الله په خپل انسانانو کې بل چاره نه دی ورکړي. که الله په دې مسلمان باندې نعمتو کې یعنی خیر ول ورکړي دې شکر ادا کړي او کله تکلیف راولي دې صبر کوي نو د دې انسان په ځوانو کې خیر دې په هر حال کې الله تعالی اجر ورکړي. او کافر چې کله دې الله په نعمتو کې خیر ول ورکړي نو دې څه شي دې دعاګانې وایي او چې تکلیف راولي نو دې یکدم نو امید شي دغه د الله د رحمت نه امید کېدل کفر دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای زمونږ استاد محبوب علیہ السلام فرمایلی دي د بنده دعا قبليږي هر وخت د الله د خپل بنده دعاګانې قبلې تر سوچ دې د ګناه سوال ونی الله د زنا مقرره الله توفیق راکړي چې د بل انسان سره د دشمنی تر مرګ وفاله الله په مال دومره عمر راکړي چې د انسان د خپل طاقت زور وکړي د خپل پختو ثابت کړي
د قطر رحمه سوال یو انسان نه کړي د دې انسان دعا قبلي تر مرګ پورې. نو چې ترسو یو انسان د ګناه د قطر رحمه دعا نه غوښتلی نو د دې باندې الله د دې انسان د خپل بنده دعاګانې قبلې. او چې کله دا انسان جلبازي ونه کی یو صحابي راغی یا رسول الله په دعا کې جلبازي نه څه مراد ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي د جلبازي نه مراد ده چې د الله یو بنده د الله نه دعا غواړي او ډیر کړه ته دعا قبول نشي دی وایي مړه کومه نو ورکه قبول شي دا جلبازي نه ولې دعا سلويخ تورز نو واخله سلويخ کاله پورې اخلي ډیر کړه د مسلمان دعا ولې نه قبلي الله ته پته د دماغ بنده باندې پلان کې مصیبت روان دي د دې دعاګانې غواړي نن ولا دا ضرورت نه پوره کومه سلويخ رضی ورست بده مصیبت روان دي د باغې ته ډال کما سلويخ کالبان ته یو مصیبت روان دي د باغې ته ډال کما مسلمان دې په هر حال باندې ورونه نه امید کیږي نو بعد خلک وي د خلینو می کوزه جوړه شوې ده خلینو می شکرای شو کشته می د خلینو رخپیر د زما ځوانه قبليږي دا انسان شیطان وي نه امید شي دغه شیطان اولنې وارد پتا باندې مړ سره دعا غواړي قبليږي نو یا به قبليږي او یا به نواسي غواړم دا د شیطان چال دی. قران مجید کې منتهى حال ذکر کوي چې کله الله په یو خپل بنده باندې انعام وکي نو دې په خپل ډډه باندې کوش مطلب دې اعراض وکي د الله د بنده کوي او چې تکلیف په دور کې نو فزو دعا ان حریص بیا دې دعاګانې وایي. تاسو ډېر مسلمانان په خپل محله کې په خپل کورونو کې فکر وکړي چې کله په مونږ باندې مصیبت راشي غم راشي تکلیف راشي بیا زموږ په کورونو کې قران په کثرت باندې لوستل کېږي. دا څه ده کنه دا خو د کافر دی چې راحت په راشي دی به د الله بندګي کوي. د کافر نه مراد زما يهود نصارا دي. يهود نصارا زما او ستا په نسبت باندې کافر دي خو ځان ته هغه مسلمانان نه کنه په يهوديت عیسایت لکه څوک چې د دین اسلام نه منکر دي زما او ستا په شریعت په اصطلاح کې دا کافر دي. خو يهود نصارا چې دنیوي مراعات ملاويږي دیو بندگی کوي او جنې ملاويږي بیان نه کوي. نو عرض می دا کو مسلمانانو ورونو څومره جنات دي په هر حال کې الله یادول دا امتحان دی که سخت راشي هم الله یادول دا څنګه چې کله په ما سخت راشي نو موږ جمعه ته خلک ولې دوی سپاره راوړي او په کور کې څه نن په لاس کې ورکه مړې شوی دی مصیبت ته غم دی تکلیف ته په یو سړي باندې بیماری د لا علاج ډاکټر و چې دا نه خرڅيږي جمعه ته ختمونه وخت د قران تلاوتونه وکړو ذکرونه وکړو او بیا د پمنونو باندې د کجوري زړه فارشي او خلک د سر نه خطر کړی دا الله په کثرت باندې یو پلس جوړي الله یاد دای کنه نو کورونه کې ولې مصیبت راغلی بیا سپاره په محله کې تقسیمي موږ له 2 سپاره وایي موږ له 3 سپاره وایي زمون کور نشتا زمون کاروبار نشتا زمون بچی نشتا سخت پخته د مصیبت ده قران دغه خبر ما او تا سمجاوي چې سخت راشي ته الله یاد او چې راحت راشي بیا مسلمان په دې ودونو کې څومره خلک منځونه کوي د اختر په ورځ باندې څومره خلک منځونه کوي تاسو ماته د سختي مونږ چې وشي تر د ماخامه پورې جمعه وهله پروتي شاید عادت کې بوډاګان تبلیغیان ته مولیان برای شي جمعه کې ورته کسان د مونږ کې خدا اختر په ورځ عموما مسلمانان کامل مسلمانان خوشاله بیا الله بیا یې ښه بیا په چکرو کې خپلوانو کا سیرونو صفاټول بیا ځي خو بیا الله یې په ودونو کې اکثر په کمرو کې جانماز خلک په یو خو گزاري په بل خو گزاري کې چاته دا پته هم نه چې جانماز څنګه پروت دا د ودونو خبره کوم زموږ تاسو کوو په ودونو کې څوک مونږ نه کې حالان کې انسان سحر ولانبي زنانه په کورونو کې ځان سره د واده په ور باندې زنانه سو جوړې بدلې د واده د کاله کې رجورونو یو جوړ بدل تواغون دي دې ټول مو خبردار نه یو جوړ بدل تواغون دي چې ال څنګه لاړې شي هغه بدل کې بل بواغون دي چې چا بسکټ پوری بل جوړ به اوسه بیارونو چې کله ناوی راتن نشي دی په لږ سکند کې بل جوړ بدل کړي بیا چې کله واپس راځي بل به بدل کړي
تاسو خپل کورن زنانه وته وګورئ ودونه لبدي دومره بیگ په ویشي چې ته به ته خدای پاک په دې کې شل تل جامې دا د یوې تن سره یو بیگ ده او په دغه پیړو شپږو جوړو کې دا کلمه کو مسلمان خور او توسري یو مونږ نه کوي دا سماته وایي دا د کفر علامه ده کنه دا زموږ سره کورونه حالات معمولی د سرخی او د میک اپ او د کریم پاوډر د وجه نه د مخ نه نیسي وای دا به بیا د میک اپ خراب شي او دا د مسلمان دا به خپل بچو تربیت کوي دا لوی گمراهی درونه دا چې کله په مونږ باندې خوشحالي راشي نو زمونږ به الله یری او چې کله را باندې سخت او تکلیف راشي نو بیا په جنماز باندې جنگي ښه یو وای ما ودس کړه د 15 منټه مو شو بل وای ما ودس کړه د غنټه مو شو بیا یو جنماز ته بیا نمبر یې نیولې چې کله غم راشي دا زموږ ستا حال دی قرآن وای دا سمه کوه په هر حال کې الله یادوه بهترین مسلمان هغه دی چې په د باندې سخت راشي او راحت راشي په یو حال باندې الله یادې د دوه حالات د خیر دی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا کله چې ورسیږي د تکلیف کان یئوسا نو د نه امید کیږي قل هو پیغمبرا کل یعمل هر یو عمل کوي علی شاکلته بخپل خپل طریقه باندې فربکم نستاسو رب اعلم خفوهی بمن باغ چا باندې هو اهدا چاغه روان وي پنه غلارا چاغه ډیر زیات په هدایت وي سبیلا پسم لار باندې الله دپتا دا انسان ما ولي یادای ولي بیمار دی تکلیف دی ځکه ما یادای الله وی لک ذات بادو دپتا باندې خوشالي راولم ګور چې دې ما یادای کنه یاد ایوب علیہ السلام واقعا مختصر په 100 منټ کې ذکر کوم ایوب علیہ السلام د الله جل قدر پیغمبر تیر شوی دی دا ایوب علیہ السلام یولس به بیان وی باج روایتو کې سوار لس راځي دا ایوب علیہ السلام د دې څخه زیات بچو شیطان بچراغ وګورا الله د ایوب علیہ السلام تاسو ته یادای چې تا ولا ډیر مال جیداد ورکړل دی تا ولا اهل عیال ورکړي دي الله ته دا واخله د آیات کې خبر راغې وستا بچو باندې د مدرسې د سکول چت راټاو شو ټول مړ شو ایوب علیہ السلام د خپل بچو هغه باډیان رالی او خخیه الله تعالی کړو تا واغه بیا هم الله دې خوشاله الله شیطان ته وګورا تا خبره ستې غلطه بیا ما یاد وی الله پاک دا جیدات دیواله زګورم دې ته یاد بل ورزګوري ټول باغات باندې ور لګیدل د افسوس ولې وی الله وی ګور بیا ما یاد شیطان مته وی الله دې تاسو کې یادای چې د خدمت خځې کوي کنه دې د خځې والا او صحت او ته د صحت والا ده وی دې تاسو کې یادای چې خدای په صحت خو په وجود فروغ یې مکنه الله ته دا وجود والا الله بیمار کو بیماری زیاته شو سلوي غوړو نه واوړې ده بیبيانې د خدمت نه تنګ شوې دا اوس امتحان دی ګره بیبيانې د خدمت ته تنګ شو یو بیبي وي چې مالا طلاق راکا ته بیمار نه خکېږي ټول بیبيان له طلاق ورکو یو بیبي پاتې شو هغه ته بیبي تام ته زمان آزاد دي هغه ته وی چې په صحت کې می خاون وي په بیماری کې به مې خاون دستانه نه جدا کوي کله راغه ایوب علیہ السلام د کلی نه وېستو پیدا بیمار دی بیبي ځنګل ته ووتو یو تنبو ولا جوړ په هغه کې با ناس بیبي به کلی تلاړه روټه موټه بوله راوړه واپس شیطان ولا مخ له راغه وې ځوانه جان خزه دا بیمار خاون پر خپل وخت نه خراب وته د بل واده وکړه هغه چې له خپنا ایوب علیہ السلام ته ویلي وې دغه شانتي او تنو ماته وی چې خپل وخت نه خراب و ځان له واده کړه خاون دې پرې ودا شیطان دې د کوم دلاته چې مونږ دل تراغ ودا سره خبر نه کېږي بل رب د چا سره بحث نه کوي بل ورځ ولا یو بل سره مخ دا راغی شربت وسره دی او وخه وسره وی بي ما ته پته د حکیم یم دا شربت په خاون باندې وسکا دا وخه په وخه خبش هغه چې مجبور زنانه وا خوشاله هغه وخه راوغستا د شربت زموږ بیمار خاون علاج دی که په دې باندې الله خکی چې هغه خیر راوړه ایوب علیہ السلام خو د الله نبی وکړه
الله د وحي په ذریعہ وی دا خنزیر وخت دا شربت شراب دی دا شیطان ورکړي دی ایوب علیہ السلام بی بی قسم په الله زه خشم د بتا اصل لختي وا ما ته تنوي چا سره باس نه کړ دا خو شیطان درګړي دا غوې د ما توبه ده بی بی وخاندل بي تا دی الله خکی سلخت می وا دا بی بی اورته تلی دا او دغه وخت ایوب علیہ السلام دعا وکړه په دې وخت پر ایوب علیہ السلام د خپل صحت دعا نه دا وکړه الله مال صحت راکړه ور مسلمانانو د الله امداد الله راځي استاد سترګو او کې روان شي رب ته پدر زما دا بندسونه برداشت کولې چې زما دا الله ته ستاسو همت او د حوصله پته ده چې کله ستاسو سترګو د عمل غلري راټاوي شوي رب العالمین وې زما بنده نور مجبور لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله په قران کې وې زه په خپل بنده د وس نه زیات بوج نه ورچ ما او ته به همت یو ما او ته جلبازي ما او ته نه قبليږي او نه راکې الله ته پته ده چې څومره صلاحيت ده دا اشرف المخلوق ده د څومره سخت برداشت کولای شي الله ما جوړ کړل ده ما ته پته ده ایوب علیہ السلام خفش او الله نور می بیماری جب کار پریدي الله مال صحت راکا الله فورا جبرائیل ته لاړ شه ایوب له صحت ورکا جبرائیل امین راغه قران ذکر کوي اے ایوب الله پتا باندې سلام وای او ته بیمار ډیر زیات الله وې دل صحت ورکا قران کې وای اور کوز برجلک خپل حرکت ورکا ایوب علیہ السلام د معمولی د حقوق او غزه شګه کندوا هذا مغتسل بارد و شراب دا یو چې نه دغه مبره خو کېدل شروع شو ایوب علیہ السلام ته ضرورت کې او باغې بیا ولامبل بیماری فورا خشمه ایوب علیہ السلام داسې جوړ شو چې پیجندوام دوانه ناشتي ځنګل کې ګرځي راګرځي د بیبي چیراله په چومپړې کې ګوري خاون نشته چغې کړې وی الله زما خاون خو ګرځېدې هم نشو خو چا شرم به خړلې چا منظرو به مات کړي نو ګرځي نو التی او دونه جوانان جبرائیل امین د انسان په شکل کې راغله ده چې ګوري نو جبرائیل امین ته وي دلته کې زما خاون په دې چومپړې کې پروتو بیمارو نا بیبی ایوب السلام ته وای انا ایوب هذا جبرائیل اے بیبی ز ایوب یم کنه چې وای کتل خوشاله شو وې دا څنګه قصه ده وې امتحان مې نشو برداشت کولای به همت او الله تعالی ته مې الله بس نو نشم الله صحت راکړي کورې مسلمانانو استاد سونه بیمار دي برداشت کړي نشي کولای د شپې په تربا تا ته ګرانه آسان دي شافي ذات الله ته په پیسو نه کېږي په ډاکټرانو نه کېږي الله شافي ذات دې چې ته غوړې الله د منګي په کوم مالدارو کولای شي دغه الله ته وسیله جوړه کا زمونږ یو مرګره دې په دې ګوډل کې وسیږي دای سوال سم کال دی د مدرسې په څلورمه درجه کې ما ته وی کال پوره شو وتا بیا ما پروګرام لا لاله وادم کو ډاکټرانو وی د درې میاشتې ټایم دې مري ما ته وی پته نه لګي د مرګ او د ژوند راځه لاړ مرګله مې ډوډۍ کړې زو سره لاړم ناس مونږ سره تاسو کو کړه ما ته وی په لسر سره واده کو او ډاکټرانو وی چې دې مري بس ما ته دې مړ کېږي دا په یوه په خپل مرګ راځم کوم کی ما وته ستاسو اوسله ده او ما ته دا وی ما وی الله چې څوک وجني نه وجني ته ډاکټرانو خبره نه کوه دا یې سوار لسم کال دی سلور کال د حکمت کورس کړی دی خبا قاعده حکیم دی د ملک علاجونه کې سوار لس کال وشو ما ته تاسو ما څنګه یو اقایم او مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی ډاکټر وی تمری تر پر ازونه عمر دی رب العالمین وی ما جوړ کړی دی ما ته تقدیر معلوم دی چا په خبرو دوکه کې مو شفا د الله په لاس کې دی ایوب علیہ السلام دومره بیمارو قریب المرګ الله راځون دی نو شفا د چا په لاس کې دی الله ته نو امید کېږي د خپل بیماری نه د خپل کم همتۍ نه نو امید کېږي بنو الله ایوب علیہ السلام ته وی بچي به هم ډبل شي زنانه به هم ډبل شي مال او جیدار به یو پلس ترکو بیبي ډیره خوشاله و ایوب علیہ السلام ورته بیبي ما قسم کړی دی سلخت به دیوامه الله ورته وی دا ډیره نیکه بیبي ده د ستاسو ډیره سخته تیر کړه ایوبا تا قسم کړی دی محنس کېږي سلخت را واخلا یو پیر د خپل بیبي را واته
تب د قسم نخلاصي او دا به خوب نشي. ګوره څوک چې د الله شي الله هغه د پر باندې لټي بیا موافق. نو ګوره مسلمانانو هر یو انسان په خپل یو طریقه باندې عمل کې الله ته خفت ده، څوک گمراه ده څوک په نه غلار باندې ده. قل هو پیغمبران کل یعمل طول خلق عمل کوي علی شاکلتی په خپل طریقه باندې. فربکم نستعص رب علم خفوشیږي بما باغ چا باندې هو هغه چا په هدایت ده سبیلن په نه غلار باندې.